أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. سورة ابراہیم 37 نمبر آیت. پدې 37 نمبر آیت کې د ابراهیم علیه السلام هغه محبت او هغه مینه ذکر کیږي چې کومې د خپل اولاد او د خپل کور خلکو سره لرله، او د هغې دپاره هغه ضروریات د حل کولو دعاګانې غوښتلې دي چې په دغه ټیم کې ابراهیم علیه السلام تر ټولو نه اهم او ضروري ښکارېدلې. تاریخونو لیکلي دي چې ابراهیم علیه السلام دا دعا هغه ټیم کې وغوښتله چې کله د خپل زوی اسماعیل علیه السلام او د هغې د مور نه پناه شو، د یو غر نه پناه شو، او چې کله د غر نه پناه شو نو هغې نه بعد خانه کعبې ته مخ راواړه. مخکې موږ ویلو چې خانه کعبه د آدم علیه السلام چې کوم تعمیر و هغه د طوفان نوح کې الله تعالی دغه تعمیر او دغه عمارت او بلډینګ الله تعالی اسمانونو ته اوچت کړی و. اکثرو تاریخونو دا نقل کړي دي، او د هغې نه بعد د دې کوم بنیادونه چې په هغې باندې خاورې راغوښتې دي، لیکن د غزګي نه یې جبرائیل علیه السلام ابراهیم علیه السلام ته ښودلی و، او ابراهیم علیه السلام ته حکم شوی چې دا خانه کعبه به دوباره جوړول غواړي. نو ابراهیم علیه السلام چې کله ورته حکم وشو چې اوس فلحال دغه ماشوم دغه زنانه پرېږده و دې ځګین کې د خانه کعبې او د زمزم د اوبو په منځ کې یو ځګین به هغې کې پرېښود، او ورته حکم وشو چې فلحال شام ته بېرته لاړ شي. نو دی شام ته روان شو، او زنانې پسې نارې وهلې چې چېرته روان یې، ده ورته څه نه ویل. بیا د هغې تپوس وکړه چې آیا د الله حکم دی؟ نو دی راوګرځېده ویل چې او د الله حکم دی. نو هغې وویل چې بس د الله حکم دی، بیا موږ پوهېږو چې موږ به الله نه خرابوي. او د هغې نه بعد دا سیده لاړ چې د غر نه پناه شو، نو خانه کعبې ته مخاطب شو، او دا دعا یې وغوښتله چې ربنا ای رب زمونږه انی اسکنتو من ذریتی، یقینا ما پاتې کړل خپل بعضې اولاد لره. دا من چې کوم دی په عربۍ کې دا په ډېرو معنو سره راځي، دلته په معنا د بعضې سره او بعضې په معنا سره، ځکه سمون خو دا اکثر مفسرین نقل کړي دي. ځکه د ابراهیم علیه السلام بل زوی چې کوم دی اسحاق علیه السلام په شام کې و، نو که داسې ویلې وی چې ما پرېښودل بچي خپل، نو بیا خو ټیک ځکه نه و چې یو زوی خو په شام کې پاتې خو نو راغلی. نو من ضرورت بعضې اولاد یې وویل چې صرف اسماعیل علیه السلام ته په دې ځګین کې مراد بیوادن په یو میدان کې غیر ذي زرع چې هغه خاوند د کروندې نه ده، شړ علاقه ده، د غر یخت غر لمن ده. عند بیتک المحرم، په خوا د کور ستا کې المحرم چې هغه عزتمند. محرم تفسیر معرفت القرآن وایي دوه معنی دي. محرم په معنا د عزتمند سره راځي، نو خانه کعبه یقینا عزتمند کور دی، او محرم په معنا د محفوظ سره هم راځي، نو خانه کعبه محفوظ ځګینې هم دی. دا دواړه خبرې دي کې سمون خوري. نو ستا د کور په خوا کې مې دوی پاتې کړه. ربنا ای رب زمونږه، دې ځګین کې دا ربنا په تکرار سره راغلی دی، نو په دې کې ډېرې زیاتې عاجزۍ ته اشاره ده. د ابراهیم علیه السلام عاجزۍ ته اشاره ده، او دا مسله د معلومیږي چې په دعا کې انتهایی عاجزي پکاري. لیقیم الصلاة، دې دپاره چې قایم کړي مونځ، دې خانه کعبې په خوا کې مونځ قایم کړي. او مفسرینو لیکلي دي چې د مونځ ذکر یو، حالانکه دین ډېر واسع کلاو دین دی، نو اصل کې د مونځ په دې ذکر کې د اسلام تمام احکامو ته اشاره ده، او دغه تمام احکام اعلی انسان عملی کولی شي چې کله د په مونځ په حقیقت باندې پوه شي. ځکه د مونځ په حقیقت کې د کم د هیئت او کیفیت چې دی انداز ته وګوري، نو کله چې انسان مخ په قبله باندې ودرېږي، نو د دې مطلب دا چې زما تمامه توجه الله تعالی ته ده. نو انسان په تمام اعمالو کې توجه الله ته ساتي. دا ټکي د منظر معلومیږي. دغه شان لاس په نامه باندې ښودل، دا د انتهایی عاجزۍ نه تعبیر دی چې موږ الله تعالی صف مخې بیخي عاجزه بېوسه خلک، که زموږ مرسته دې وکړه نو ډېر سره نه جوړېدی شي، که زموږ مرسته ته ونه کړې موږ نه هېڅ هم نه جوړېږي. دغه شان د کې د مونځ تمام کیفیت
پزړه کې او په خوله باندې د الله تعالی ذکر اذکار تلاوت کول دغه هم تعبیر د ردین چې زمون ظاهر او باطن بد الله تابع د هم دین مستقیل صدا بیا په صفونو کې ودرېدل د اتفاق او د وحدت आवाज دی هغه نقشه ده او په اسلام کې وحدت یو بنیادی شی دی دغه شان د کې بیا د رکوع سجده کیفیتونه او حالتونه بدلېدل چې الله پاک څومره حالات په موږ باندې راضي کې غربت کې کمالداري او که خوشحالي او که غمونه موږ مساتابي په هر حال کې ستاسو مخ سره دین نه زمونږه بغاوتونه نه دغه تمام مضامین چې کوم دي دا د موږ د کیفیت نه معلومې دي نو بده وجه د موږ ذکر نه مراد د دین تمام شعبې ته مراد او ردی مطلب وای دا دی چې دا خانقاه به دین مرکز جوړیږي فجعل نتوکر زوا افئده من الناس زرنا د بعضی خلق د هم من فمانه د بعضی سره دی او ماره بالقران راغی تحقیق کړی د چې ابراهیم علی السلام د امین ټکي وسره نه ویلې او رسې ویلې چې افئده الناس زرنا د خلق او ټول خلک یاد کړي وي نو بیا ور تمامه دنیا انسانان کاغه يهوديان دي کې عیسایان دي کې مسلمانان دي د دنیا په کم سر کې چي خانه کعبه سره به مینه به البته ځان رسول او داغه د وجنه به خانه کعبه په خوښه کې زبردست فسادات او دغه شان د کې زبردست مشکلات پیدا ولړ کړی وي نو الله تعالی د ټول انسانانو سره ذکر نکړل ابراهيم عليه السلام په دعا کې د الله نه دې د پاره ټول په یو ځل باندې رانش نو بعضي خلک یو چې مایل کې وګرځي بعضي زرونه د خلکو تحوی چې مایل شي الیهم دیتا چاته یعنی زما اولاد طرف الله کې اولاد کې تاسو ګورئ نو یو اسماعیل علی السلام دی یو دی او د الیهم کې د جمع ضمیر استعمال شو ابراهیم علی السلام ته د وحی په ذریعہ باندې خود لري شو چې دلته کې بس تا اولاد ډیریږي ستا خاندان بډیریږي د دین به یو لوی خاریه جوړیږي او دا به ابراهیم علی السلام دغه خاندان بیا د خانقاه خدمت کوي او خلق برازي دغه قوم سره خاندان سره بمینه کوي دې ځګن ته مایل کیږي ورزقهم من الثمرات او رزق ورکې دوی ته میوونه وې د اسلامي مرکز لپاره دوه خبرې اهم او ضروری دي یو دا چې د خلکو وسره مینه خلک پیژني او د خلکو زړه ورته مایلي او دویم دا چې باغې کې د خوراک بندوبست برابرې نو دا مرکز جوړېدل شي چې خلک وسره مینه نه کوي دا مرکز نشي جوړېدل چې په دا کې د خوراک سہولیات د غزګینو کې برابر نه انساني ضرورت پکې نه پوره کیږي نو بیا هم دا مرکز جوړېدل نشي نو ولې د دوه جملو نه هم معلومیږي دا چې د ابراهیم علیه السلام د دعا مقصد دا و چې خانقاه د دین او د اسلام مرکز جوړ شي ورزقهم او رزق ورګوي ته من الثمرات د میوون ثمرات د جمع د ابو پردي ثمراتون نادي ثمره د ونو میوه ته هم ویل کیږي او ثمره د نتیجې د هم ویل کیږي د یو شی حاصلات د هم ویل کیږي نو اولنې معنی مراد شي میوه دا معنی هم واضح کاره معنی ده چې دې ځکه ته پر ټوله دنیا د ونو میوه را رسیږي د بوټو میوه را رسیږي او کدا به معنی واکه سره شدت به هم لګ عام دي زیات عام دي بیا به معنی دا شي چې د خلکو د ورکې دي اولاد زما ته ورکې خانقاه خواشه خلکو ته ورکې مینت ثمرات حاصلات د هر یو شي نو حاصلات د هر شي چې راوغست نو بده کې چې کوم دي نو بیا مصنوعات پکې هم داخل شو ځکه مصنوعات د عمل ثمره ده دا شانه کې جنت د عمل ثمره ده نو ثمره په معنا د نتیجې د حاصل سره بشي بیا وایي معنا دا چې تمام دنیا مصنوعات حاصلات میوه دا ټول دي ځکه تراش نو د دې د دعا هم قبول ده او په دې معنا سره هم د معنا معلومه هم ده او نتیجې په اعتبار سره د سیده هم چې مکه خوشا کې د ژوند تمام وسایل له موجود دي ملاويږي او تمام مصنوعات د دنیا په کومو ځایونو کې چې جوړيږي نو خو بهترین په اعلی کوالټي کې دغه ځکه موجود نو معلومه کې دا چې د ابراهيم عليه السلام د دعا الفاظ معنا هم دغه دوی مو چې د هر شي حاصلات او نتیجې د ځګین تر ورسیږي مارب القرآن د ذکر ونو ذکر کړی دا وایي ابراهيم عليه السلام د خپل اولاد لپاره دعاګانې کولې اولی الله تعالی د انتهایی عاجزي وکړه خپل بے وسی ذکر کړل چې ما خپل اولاد په داسې بیابان کې پرېخي د کاروندې زین نه دي او بیا وی خلک ورته مایل کې چې د خلک رامات شي راضي او دې خلکو ته د دنیا د تمام حاصلات او مصنوعات ندوی ته ورکي دې لپاره چې د خلک شکر وباسي وای دې څنګه کې ابراهيم عليه السلام دې ونه ویل چې الله تعالی د ابو غمه وکي او به ذکر نه کړي ولی
ځکه چې ابراهیم علیه السلام ته الله ویل چې خپل اولاد دې زګین کې پاتې کړي نو چې کله اولاد پاتې کېده نو پاتې کېده خو اله ممکن دی چې وب موجودي اگر چې په دغه زمانہ کې دې کې وب نه وي لیکن د ټکی نه معلومیږي دا چې کله مخلوق ژوندې مخلوق روزه کې ژوند تیرې وب نه د ممکن نه ده نو به خبره پیدا کیږي دې زګین کې دویم زګین کې ورزقهم من الثمرات د میوه ذکر یو کې الله تعالی حاصلات او مصنوعات د هر شی ورکی خود سه ونه ول چې الله پاک د مکی د خاور او د علاقه در زمینداری د لپاره موزون کی چې خلک به پټي جوړایي او زمینداری به کوي خسته کرونده به کوي دا دعای ونه نو تفسیر باندې قرآن وایي د دې کې اشاره د ټکی ته ده نقطه به کې د خبرې ده چې ابراهیم علیه السلام خپل اولاد د لپاره د زمینداری او د زراعت د پیشه خوخه نه کړ دا ولا مناسبه ونه ګڼله او مناسبه دا وګڼله چې بس د نور زګینو نه په نور طریقو باندې د حاصلات او دغه شان د دنیا ضرورت تراشي او زما اولاد صرف خپل ژوند د دین د خدمت لپاره خرج کی چې په زراعت کې او په دغه سيزونو کې خپل عمر خرج او ضایع نه کی ذکر زمیندارو سره د دین کارونه کافی مشکل هم بي ذکر د ګران کارونه دي او سمون سره زیات نه خوري ولعلهم يشكرون دې د لپاره چې د اولاد زما شکر وباسي وې دې نه دا پته ولګیدل چې مور او پلار او مشران د خپل اولاد لپاره غم کوي او سوچ ورکوي اول پر دې خبرې غم کوي چې یاره موږ د اسلامي مرکز نه د جماعت نه بسمره فاصله باندې یو آیا زمونږ دینی ضرورت دغه زګین نه پوره کېدې شي کو پوره کېدې نشي اولاد لپاره به دا غم پکار دویم غم به دا پکار چې دا خلک چې کم دي د ژوند تیرې دي تر د ژوند ضرورت پکار دي وسایل ورته پکار دي خوراک سامان ورته پکار دي نو د اقتصادیات فکر بوله هم سادي چې زما اولاد لپاره اقتصادیات هم یو غم پکار دي او وسایل ولا پکار دي لیکن دغه وسایل د ژوند د دنیا د ضرورت دغه وسایل سره لپاره ورته پکار دي د لپاره لعلهم يشکرون چې داخله په شکر وباسي نو ویجواز د دین سوچ کسو کوي او دنیا نه غافل شي دا هم منفي سوچ د ناکام سوچ دی او یوازې د دنیا سوچ کول او دین نه بیزاره کېدل غافل کېدل دا هم غلط دي او یاد ده چې د دنیا اقتصادیات دل ور برابرول لیکن د دې نتیجې نه غافل پاتې کېدل چې زما اولاد په دې معنی څه کوي څه سبب جوړيږي نو دا خبره هم غلطه ده لہذا د اولاد لپاره چې کوم سوچ وکړ دي نو اول دا د دین او د عقیده سوچ او دغه تعلق د اسلامي مرکزونو سره دی او دوی مداده چې د دنیا ضرورت پوره شي او دغه ضرورت په دې خاطر باندې پوره شي چې لعلهم يشکرون چې الله شکر ادا کړي او موږ ویل د شکر درې ارکان دي وړاندې موږ په دې باندې بحث کړی دی یو درجه کوم سیسته ته ملو شوی د دین خلاف نه استعمالي دویم دغه نعمتونو د پیلاویدو نورسته بدل تعالی نافرمانی نه کې او دویم په جواب باندې به اقرار کوي چې او د سيزونو د الله تعالی دی الله را کړی دي نو د اولاد د اقتصاد خکور د لپاره مالدار کور د لپاره اخیرنۍ نقطه دا چې دا په دین باندې پابند پاتې شي ذکر غدري د درې ارکان چې د شکر راوغلي هم دغه د ایمان او د اسلام ارکان دي د شریعت ارکان دي د توحید ارکان دي په دغه طریقه باندې دا یشکرون د توحید باندې هم تدابیر کولای شي اولاد لپاره اخیرنۍ سوچ دا چې د خلک د دین او د شریعت پابند پاتې شي کله پکې نه نو د تمام خواري او مهنتونه حریزري د عباس چې وبالته جوړيږي ربنا اے رب زمنګ انک یقینا تعلم پیجنی ما هغه سنخ په چې منګه پټ ساتو بزرونه کی وما نعلن هغه چې منګه ښکارا کوو وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء او نشه پټې د الله نه هیڅ یو شی پزما کی او نه پاسمانونو کی تفسیر احسن کلام وایي دا ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن د الله تعالی کامل علم ته اشاره ده د الله تعالی علم په حاضر او بداشر بغایب ظاهر او باطن په دې باندې ټول یو شان ده کې الله تعالی علم کلی علم د بهر زمان یو شان ده کې او دغه کلی علم دا وسیله ګرځي د دعا د لپاره دعا می قبول شي وې ردینه معلومیږي دا چې د دعاګان قبل درو لپاره اسماء الحسنا د الله تعالی صفاتونو مونږه وسیله ګرځول د یو شرعي طریقه ده چې دعا می قبول شي باقي کې اسماء الحسنا استعمالول نو دا درته حاصل شو نو الله تعالی وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء او نشي پټه درې د الله تعالی نه هیڅ یو شی پاس نه پزما کې نه پاسمانونو کې د نعلنو من نورس توار او توانی وقف مطلق نو دې ځکه کې دوه احتمالات یو احتمال دا چې وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء دا جمله دي هم د ابراهيم عليه السلام شي
مخکې ابراهیم علیه السلام ویل چې د الله تعالی نه هیڅ شی پټ نه دی که موږ یو څه ښکاره کوو که پټه وي خو الله تعالی پوهېږي. نو وروسته د هغې مضمون په عموم سره ذکر وشو چې یوازې موږ نه چې دنیا په سر باندې کم یو مخلوق هم په کوم ځای کې څه ښکاره کوي او څه یو عمل ښکاره کوي یو عمل پټ کوي یو څه پټه کې نیولی دی یو عمل ښکاره باندې څرګندوي. نو پر تمامو مخلوقاتو باندې انسان نه علاوه هم الله تعالی پوهېږي. انسان د اعمالو نه علاوه نور مخلوقاتو باندې هم الله تعالی پوهېږي. نو دا د علم عاموالی شي چې د الله تعالی علم یوازې انسانانو پورې مخصوص نه دی. او دویم احتمال دا دی چې وما یخفى علی الله من شیء فی الارض ولا فی السماء دا وینا د ابراهیم علیه السلام نه د الله تعالی وینا او دا د مخکینی د ابراهیم علیه السلام د کلام تکمیلی. ابراهیم علیه السلام ویل چې کومې خبرې مخ کاره کوو کومې خبرې پټوو الله به پوهېږي. نو الله وایي دغې نه علاوه چې ستاسو نه علاوه چې کوم نور مخلوقات داسې یي نه هم به موږ پرې پوهېږو. نو د دې مضمون تکمیله شو او دا کلام الهي شو. نو په دې صورت کې به دا وما یخفى علی الله من شیء فی الارض ولا فی السماء دا به ادخال الهي الله تعالی د کلام دخول پکې شوی او دا مخکینی کلام به کلام ابراهیمی د ابراهیم علیه السلام کلام به شي.